بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع أو واستحق العبد لم يزمن. خجي متفرقات مسائل كتاب القضاء شروع دي. کتاب ادب القاضي مسله پکې نن دا بیانې چې اول نفس مسله ذهن کې کېنوي. کله چې سړی وفات شي او هغه باندې قرضونه نو مال کم پاتې قرضونه زیات نو غرما ویلی شي یا زید مال زید ویلګ وی خبر حال غرما قاضي صاحب ته ویلی شي چې د میراث نه منګلا زمون قرض ادا کا. بالفرض و تقدیر د دې سړی په میراث کې فقط یو غلام پاتې دی او غرما او قاضي صاحب ته ویل قاضي صاحب دا خرڅ کا او زمون قرضونه د دې مړی دغه غلام د قیمت نه منګ تر ادا کا. به قاضي د خپل یا د قاضي امین هغه لاړ او د غلام یې خرڅ کو او دا غلام مثلا 0 روپۍ ویغه وصول کړي مشتری نه او مشتری غلام قبضه کو د قبضې نه پس مستحق د غلام وروتلو مثلا دا یوسف مستحق وروتلو او پاتې شولو دا پیسې چې کمی امین یا قاضي راخسته وی هغه هلاک شولې لا غرما وته نه وی ور کړي نه د مشترینا پیسې هم لاړې او کوم غلام دې دغه مستحق وروتلو هغه ته مستحق وی وړلو. اوس به مشتری مطالبه د پیسو کوي د چانه به کوي وای دا مشتری مطالبه د پیسو د قاضي نه یا د قاضي د امین نه نشي کولای نه د چانه به کوي غرما ونه به کوي په مسله باندې پوه شو او ته وګورئ. وإذا باع القاضي کله چې خرڅ کې قاضي او امینه یا امین د قاضي للغرماء د بارا واخذ المال عبدا غلام خرڅ کې للغرماء د بارا واخذ المال او مال واخلي فضاع د مال ځای شي به واستحق العبد د غلام ممسک مستحق روزي لم يزمن قاضي یا د امین د زمين نه جوړيږي ولئن امین القاضي ځکه امین د قاضي چې د قائم د قائم وي په مقام د قاضي باندې بروري وجه بیانې دا قاضي امین د قاضي په حکم د چا کې دی قاضي کې داغه په ځای ولاړ دی او قاضي په ځای د حاکم ولاړی سلطان بادشاہ او بادشاہ چې دغه شان کارونو کې د بادشاہت په کارونو کې هغه باندې زمان ناراضي نو په قاضي بم ناراضي او د قاضي په امین بم ناراضي ولې ناراضي کچری بدیو باندې موږ زمانونه راولو هغه به لازم کو نه بدیو د خپل قانونو نه دی وظیفې نه به منې شي او د خلکو حقوق به برباد شي. اوري لأن امين القاضي چې قائم مقام القاضي سيش والقاضي چې قائم مقام الامام دا په ځای د امام قائم دی وكل واحد منهم او هر واحد په دې دوړو کې لا الحقه زمان البورين ملحق وربورين ملحق کیږي ولك وربوري ملحق شي کای لا يتعاقد الناس کای لا يتقاعد الناس دې بار چکینني خلقا ان قبول هذه الامانه د قبل دلو د امانتنا حاکم جوړې دلو نه قاضي جوړې دلو نه امین جوړې دلو نه او که خلک کینی فتضيع الحقوق بزایشي خنو مشتری به بچا رجوع کوي نو ما ویلو مشتری به په غرماو باندې ولی دا قاعده او قانون دی چې کله څوک د چا د پاراق عمل به وره قاعده او قانون دا دی چې رجوع کله په عقد نکیږي نو چاقد د چا د پاره عقد کړي باغ به رجوع کیږي ويرجع المشتري برجوع کوي بغرما باندې وللن البيع واقع لهم زکویا د چا لپاره واقع شي غرما و د پاره او په عقد رجوع نکیږي نو فيرجع رجوع بکي عليهم بدیو باندې انت عند تعذر الرجوع کله چې رجوع متعذر وي على العقد باقد قاعده باندې خو پوه شولې کما اذا كان العقد محجورا ما تاسو دې مثال بیان کړو به بیان وخت شي وتا محجور دې مثلا غلام د سیوایا لیونه یا ماشوم او چا وکیل جوړ کړلو مثلا مال دا کتاب خرڅ کوله خرڅ کو نو په دغه کتاب کې دا کوم چې د موکل له خرڅ کړي چیرته مستحق راوتلو نو دغه مشتری چې به د پیسو مطالبه کوي کنه
اصل خدا د چې د عقد نه وشي وکیل عقیدی بکار د چې د وکیل نه وشي خو چې کړه وکیل محجور لکه ماشوم لکه دلته او یا لیونیو دی صورت کې په عقد معنی وکیل باندې رجوع نه کوي بلکې په وکیل معنی به کوي دلته چې څوک عقد دی هغه به رجوع نه کوي برحال په دې محجور په صورت کې عقد رجوع متعذره ده نو چا د باره چې عقد کړي هغه به رجوع کیږي موکل له زمنګ مسله کې په قاضي یا دغه په امین رجوع متعذره ده چا د باره چې کار کړي دي غرما هغه به رجوع کیږي کما اذا كان العقد محجورا عليه لك عقد چې محجور عليه وي ولهذا دغه وجد يباع بطلبهم الکا د دیو د باره ځکه کولو چې هم د دیو په مطالبه باندې د غلام د میت خرڅيږي چې دیو ول خرڅه کې خرڅه کې دیو نه ویل نه خرڅېدل دغه وجه ده چې خرڅېدل غلام په مطالبه د دیو باندې وانما القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق او مات قبل القبض وضع المال رجع المشتري للوصي بل مساله وره قاضي دغه مړي وصي ته ویل دغه صورت ده چلکه دا غلام خرڅ کا غرما پیسې غواړي هغه غلام خرڅ کو پیسې وصول کړي پیسې تر نزایش شولې غلام قبضه لا مشتری نه د ورکړي مړ شو یا غلام قبضه مشتری ته ورکړي مستحق وروتلو په خبره غوې شو کنه قاضي وصي د مړي ته ویل چې کار وکا دغه غلام خرڅ کا راځه منګلار څنګه ورانه رانه جزاك الله وشو زي كيني وښه لګا قاضي وصي د مړي ته ویل دغه غلام غرماو د پاره خرڅ کا هغه خرڅ کو پیسې وصول کړلې پیسې هلاکه شولې غلام یو صورت نه ورکړې هلاک شوی ورکړې د مستحق وروتلو وس مشتری پیسې ملاړي هلاکه شوی دی غلام مرتملاو نشو وس به مشتری په چا رجوع کوي وی جی په وصي معنی به کوي ولی دا وصي داسې دی لکه هغه مړی نو هغه مړی کجوندې وي او غلام دغه شان خرڅ کړي وي دغه قصه راغلی وي نو دغه مشتری به په مړی رجوع کولای کنه په وصي به مر لګي به وصي به رجوع کوي په غرماو باندې ځکه مړی شته دی نه چې باغ رجوع وکړي چې کله څوک د چا د پاره عمل وکړي او زمان ورته پکې میلاو شي دا قاعده ده نه چا د پاره چې عمل کړي زمان به دا غونه غواړي دی وصي عمل کړي د چا لپاره غرماو د پاره نو زمان ورته پکې رالین به غرما باندې به رجوع کوي به غرما څه کوي غرما به خپل قرضه د مړي ک نور مال پیدا شو د غینه وصولي او دا پیسې چې ته کملاړي دا بم ته وصولي خیالمو کنه وین امر القاضي کله چې قاضي امر کو الوصي وصيتا ببي چې د غلام خرڅ کړي غرما و د پاره ثم استحق به د غلام حقدار وتلو او ما ته غلام مل شو قبل القبضه لا قبضه نه ورکړي مشتری ته دی کی ور سره وضع المال مالم د وصي په قبضه کې هلاک شو رجع المشتری به رجوع کوي په وصي باندې ولي لك من ویلی وصلا د چې رجوع شي په عقد او وصي عقد ده لانه عقد نيابه عن الميت عقد ده به تور نائب د مړي وان كان باقامه القاضي اعتراض ده قاضي مقرر کړي وي که قاضي مقرر کړي دي هم وصي د چا دي د مړي دي اگر چې په اقامت د قاضي دي عنه د مړي نه خبر حل د مړي نه نائب دي کما او د دې بداسي مثال شي کما اذا باع چې دا غلام خرڅ کی دغه مړي هو دا غلام بنفسي د خپل دغه صورت کې دغه مديون چې خپل خرڅ کی نو مشتری مطالبه د مديون نه کوي کنه عقد نه چستا او جماعت نقصان رسیدل راکوا دلته به د وسینه مر لکې به مونږ ویلو دا وسی په چا رجوع کوي غرما و باندې ويرجع الوصي على الغرماء ولی په غرما کوي زکه دی غرما او د پر وسی د عمل کړي او قاعده ویلي وکنه من عمل عملا لغيره ولحقه زمان يرجع على من وقاله العمل څوک چې غیر د بار عمل وکي او زمان براشي نه چاره پر عمل کړي زمان به دا غنه غواړي دلته غرما او د پر عمل کړي او زمان پر غلې چانه به غواړي ور غرماونه لانه عامل زکدا وسی عامل لهم غرما او د پارا
وان ظهر للميت مال کشر ظاهر شمړي د پاره مال يرجع الغريم غريم برجو کوي فيه بدی مال کی ادا خبره مې نه وکړي مخکې مې کړی و کله مړی نور مال خدای پاک چې تر پیدا کو غورما بداغې خپل حق وصولي ورسره دغه قصه کې چې کومې پیسې پیرالي وسیله ورکړي ابم څه کوي وصولي وین دواره کچری ظاهر شمړي د بار مال يرجو رجوب کوي غریم فيه بدغه مال کې بدینه بخپل قرضه به قالوا مولانو دا ویلي ويجوز جائز دا يقال چې دسی ویلي شي يرجو غریم برجو کوي بالمئه منظر مثال ورکړو غلامي بزر روپے خرج کړو دسی ویلو کنه په د غسل روپو باندې الذي هغه غریمها چې د غسل روپو غریم جوړ شوی او د غریم ايضا د وسید بار باغي هم رجوع وکي ولي لانه لحقه ذکر غریم چې د ملحق شوی دی د غسل روپي پچا په امر المیت په کار د میت کې پیراغلی دي نو ځاغې نه به اصولي پر ګوري جی بل صورت وارث وی په حکم د غریم کې څه مطلب یو وارث ته سړی وفات شو دغه مثلا یو ماشوم زوی پاتې شو او دغه مړی وسیده یو ول قاضي مقرر کو او د دې مړی مالی د دې ماشوم د پاره خرج کو او پیسې وصول کړې پیسې ته هلاک شولې او هغه مال هلاک شو د قبضې نه مخ کې یا قبضه ورکړې د مشتری ته مستحق وروتلو نو مشتری به اوس رجوع بچا مانی کوي وسی باندې وسی به بچا مانی کوي د وارث باندې په خبره پوه شو کنه والوارث وارث اذا بيع له کله چې خرج د پاره مال بمنزله الغريم دي ولی دلتم دی وسی عمل چا د پاره کړي دي ماشوم د پاره او څوک چې چا د پاره عمل وکي او توان وته ورسي نور هغه نه ویلي کنه لانه اذا لم يكن في دا ټول خبر وبسره کو چې به دا وسی په ماشوم رجوع کوي لانه اذا لم يكن في الطريقه دين وجه بل وجه اوري عددي خپل دلیل اوري ماشوم معنی برجو وسیزه کوي چې دا کاری ماشوم د پاره کړي ولی کچري په طریقه کې دین نه وي او طریقه وي نو هم وسید ماشوم د پاره خرڅوله مطلب داغه د خوراک مراک د پاره سامانونه به خرڅول یا به ولا په پیسو باندې څاخستله خوراک څه به کول کنه ځکه کچري نه په طریقه کې دین نو په دغه صورت کې کان العقد د عقد چې د عامل لچا د پاره بهر حل د ماشوم د پاره لنډه دا عمل دی وسی وکړلو د عقد د چا د پاره ماشوم د پاره نو چې دین وی به د غرماو د پاره کوي نبی چې کله مشتری د نه واقعسله غرماو باندې برجو کوي چې دین نه به د چا د پاره کوي ما وارث د پاره کوي نو چې کله توان پراله وارث نه به غواړي فصل اخر دا بل فصل له مولوی دی فصل کې الله تداغه مسائل بیان کړي چې په یو اصل معنی بنا دي اصل دا دی قاضي چې کله په قضا فایز وي او یو خبر ورکي دا خبر به مقبول وي کنه او چې کله معزول شي او به خبر ورکي دا خبر به معزول وي کنه نو رضی ورلا اوله مسله دا ذکر کړي کله چې یو قاضي بل ته وایي چې لکه د سړي باندې ما د رجم فیصله کړي رجم یې کا یا ورته وي چې د سړي باندې می د قطع فیصله کړي چې د لاس کټ کنو کټې کا یا ورته وي د سړي باندې می تعزیرن د وهلو فیصله کړي د لحاظه تی اوها نه چاته چې ویل رجم کا یا چاته ویل لاس ولا کټ کا قاطع جوړ شه یا اوها اکس لا د جایز د چې دا کارونه وکي نو امام محمد رحم الله فرمایا ورله جایز ده یعنی جامع صغیر عبارت دا دی او جایز ده ورله دا یو روایت دی دغه نه او دغه نه بل روایت دغه بیان کو ګوري واذا قال القاضي کله چې وی قاضي قد قضيت على هذا ما فیصله کړي بدی سړي باندې د رجم فرجمه الک مخاطب رجم کوله ځکه د زنا کړي و محسن او بالقطع یامي دغلا کړي دا او د قطع فیصله می بکړي لاس سکټ کا فقطه لاس سکټ کا او بالضرب یامي فیصله د ضرب کړي لہذا فضربه وها وسعك تعالی جائز ده ان تفعل دا کارونه وکي د امام محمد رحم الله نه د دې قول نه رجوع ثابت ده چې د دې قول نه رجوع کړي ده او وی چاته چې دا امر وشي
رجم وکا قطع وکا ضرب وکا هغه چې تر څو پورې معاینه د حجت نه کړي ترغه به دا کارونه نه کوي. څه معنی معاینه د حجت؟ شکل گواهانو گواہی ورکړه څلورو دي سړي زنا کړي او دا محسن دی او قاضي به فیصله وکړه د ارڅ ولیدل تب جا کې غیشتل کولې شي. گواهانو گواہی ورکړه غلا کړي قاضي فیصله وکړه لاس کټ کوي د ارڅ ولیدل انه به لاس کټ کولې شي او قاضي فیصله وکړه په عدالت کې د وکتل چې فیصله واوره ولا وی وهي به د تویلو او به وهلی شي. نفس خبر ورکوي رستو د قضا نه قاضي وته وي یعنی د عدالت د ختمېدلو نه پس اگر چې قاضي په قضا منصب باندې فایز دي خرستو وته وي دا کارونه حکمونه ما جاری کړی وي کبه به نه کوي. وان محمد رحمه الله انه رجع اغرجو کړي ان هذا د دین وقال ویلا تاخذ بقولي لك مخاطبه اخذ مك ورد بقول حتى تعين الحجه دردي چې ته حجت ویني باقاعده معاینه کې لأن قوله زګه قول قاضي چې يحتمل الغلط والخطا احتمال د غلط او د خطا لري او دا د سکرونه دي کې وسړي وکړل رجم یې وکړو لاس کټ کو وهل یې وکړه دي کې به تدارک هم نه کیږي چې کوم کار کې تدارک نه کیږي الته جلتی نه د پکار د چې پوره خیال وساتي تدارک غیر ممکن دی. وانا هذه الروايه مولي سب دي روایت تک منغو ګورو کتاب القاضي الى القاضي دي مقبول نشي زکاغي کوم یو قاضي لیکل کوي قول کوي بل قاضي ته وي ما داسې قول کړي ما داسې فیصله کړي دا ته وس نافذ وا لکه دلته چې وي راجمه کا الته وي وس تنافذ کا د وکړه چې هغه هم مقبول او دغه به استثناء کوي وي دغه تهاجت دی دغه مقبول دی کتاب القاضي الى القاضي مقبول دی وي. وعلى هذه الروايه لا يقبلون بقبله كتابه كتاب د قاضي واستحسن المشايخ هذه الروايه او ورغن المشايخ دا روایت لفساد حال اکثر القضات وجداد چی فاسد وی حال د اکثر قضات فی زماننا البته الا فی کتاب القاضی کی للحاجت الیه زګد حاجت ده وجه ظاهر روایت برګوري الکه د ظاهر روایت چتا ته قاضي ولدا د کارونو ما فیصله کړی ویکا او تبه کې تدی وجه سره دې بار دو دلیل اول دلیل په قاعده بنا ده قاعده دا د چکل یو سړی انشاء د یو فعل کولای شي نو کداغي خبر ورکی باغی کې متهم نه دی خبر به قبله نه رسې په کله چې یو مخبر دی وداسي خبر ورکی چې دا خبر انشاء مانیم قادر دی په دې وخت کې هم کولای شي نو دا خبر به مقبول وي نه رسې په ما تاسو ته مثال درکړم یو سړی خزل طلاق ورکول شي کني شي نو کچاله خبر ورکی چې ما خزل طلاق ورکړی دا خبر به مقبول وي ولې دا داسې خبر دی چې دا فل حال دغه طلاق عمل کول غواړي انشاء کول غواړي مکول شي لکه تهمت پنه دلته قاضي دې کارونو رجم فیصله کول د قطع د ضرب فیصله کول انشاء وکي فیصله وکي وس کول شي غواړي کول شي کني شي لکه خبر ورکیم خبر تهمت نه پاک دی خبر به مقبول وي یو وجه دا شولا بل وجه تعد امام جی دا واجب وي او د دلته د تصدیق کول لا د تعد کول دي نه تصدیق کول واجب دي پوه شئ به کوم دی وجد ظاهر روایت دادا انه د قاضي چې د اخبار د خبر ورکو ان امر دی او امرنا يملك انشاء او چې دا مالک دی دا غي د انشاء فی الحال پیدا کولې شي نه اثر نه وی کولې شي فيقبل نو قبلي کی بق خبرهم لخلوه عن التهمه ذکر خالد د تهمتنا ولان دویم دلیل ولان طاعت اولي الامر چره واجبه دا واجب دي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وفي تصديقه طاعه د تصديق تعد لهذا تصديقي واجب برګوري نه د متن مسله ظاهر روایت چې و مفتابه دا ون د امام محمد رحم الله چې کومه ترجمه کړي ناغه مفتابه دا مفتابه راي کومه د نوګ کړي هغه امام ابو منصور وای دغه وخت کې به مخاطب چې د قاضي ته ګوري نو قاضي څلورو قسمه کېدل شي اول کچري قاضي عادل هم عالم هم نو عادل د تهمت په نشه لګولې عالم دې خطا احتمال هم نشتا وس باور لمني او کچري قاضي عادل دې دیم صورت کوم
عادل دی ور سره جاهل دی عالم نه دی دلته ته حکم داده مخاطبه ته تلک تفسیر طلب کی چې دا حکم راته ولې کې نو که صحیح تفسیر یې وکړو چې زه قدر ته حکم کوم چې ما سره غواهانو گواہی ور کړې وا ما په فیصله وکړه غواهان تزکیه هم شوی وا درجه به سره مې کړې و زه قدر ته حکم کوم نو که صحیح تفسیر دغه شانداری و بیان کو بس مخاطب ته جایز د کار وکي رجم قطع ضرب او که صحیح تفسیر بیان کو به دې نه کوي او که درې متلرم صورت یو حکم دی که قاضي جاهل فاسق دواړه دی یا عالم فاسق دی دې صورت کې به ولنه مني ترڅو چې معاینه د حجت نه کړي هم دا راي چې دا مفتابه راي ده پوه شولې پی وته وګورئ وقال الامام ابو منصور وي ان كان عدلا عالما كشري عادل عالم وي يقبل قبليه بقول ان اعلام تهمه الخطا زکه معدوم دی بکې تهمت د خطا او د خیانت خطا ولی معدوم دے زکا عالم دے خیانت ولی معدوم دے زکا عادل دے وان کان عدلا که شری قاضی عادل وی او جاہل وی عادل جاہل وی ندی صورت کی حکم دار یستفسرو دنب تفسیر طلب کی گی بھئی ولی رات دا حکم کے نفین احسن التفسیر که شری مزیدار بیانی وکو زکه درته حکم کوم وجه بیان کړلا نو وجب تصدیق به واجب دي ځکه قصه ختمه او که صحیح وجه بیان نکړلا فلا به تصدیق نه کو مخاطب باغ کارونه نه کوي وین دریم څلورم صورت بشری کوي حکم وین کان جاهلا فاسقا یو او عالما فاسقا دوا دی وخت لا يقبل امام محمد رحم الله خبر دلته لګی نه به قبليږي الا ايو عين سبب الحكم مگر ال چې معاینه د سبب حکم وکي سبب هغه د قاضي په عدالت کې گواهان او گواہی دا او به د قاضي فیصله دا سبب دی چې دای معاینه کړواله لتهمت الخطا تهمت د خطا د ال چې کله جاهل وي او تهمت د خیانت چې فاسق اگر چې عالم وي تاسو پوهه شولې قال امام محمد رحم الله فرمایي واذا وزل القاضي فقال لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى فلان قال وإذا وزل القاضي فقال لرجل أخذت منك 1000 درهم 1000 ودفعتها إلى فلان قد قضيت بها له عليك هجدام جامع صغير مسألة حاصل داده چې د معزولیت نه بس قاضي یو کس ته مثلا زید ته وي تا نه ما 1000 روپۍ اخیستې وي او عمر له مې ورکړی وي نو دا کار ما اصل کې ستا خلاف فیصله کړې وه د عمر په حق کې یعنی عمر مدعي ته مدعا علیه وي هغه مثلا ګواهان راوستي وو نو ما د دغه 1000 روپو فیصله کړې وه ستا په خلاف باندې او د عمر په حق کې نو دغه پیسې مې تا نه اخیستې وي عمر له مې ورکړی وي زید ورته په جواب کې وایي جي تا دا فیصله چې تا دا پیسې کومې ما نه اخیستې وي دا د ظلمن اخیستې وي په حق دې نه وي اخیستې البته د قاضي سره په دې خبره کې اتفاق کوي چې قاضي صاحب ته دغه وخت کې قاضي وي یعنی تا چې دا ما نه پیسې اخیستلې امر له دې ورکولي دغه وخت کې ته قاضي وي نو دې صورت کې ورچا قول معتبر وي نو صاحب د هدایي وي د جمع صغیر عبارت دی امام محمد رحم الله وي چې قول د قاضي به معتبري همدغه شان بل صورت قاضي پس ته معزولیت نه یو کس ته مثلا زید ته ووایي چې دا ستا لاس چې ما کټ کولو دا مې په حق کې کټ کړی و مانه زه قاضي وم او ستا د لاس ته کټ کېدلو ګواهان راغلي وو ځکه مې تا نه لاس کټ کړی و هغه ورته وایي نه تا زما لاس ظلمن کټ کړی و دې صورت کې به هم قول د قاضي معتبر وي او دا صورت هم اله دی چې دا د چا لاس کټ شوی دا مني دا خبره چې دا زما لاس یې کټ کولو دغه وخت کې دا قاضي دا سړی قاضي و یعنی کوم وخت کې چې حکم جاری کولو نو قاضي و دواړو صورتونو کې قول د قاضي معتبر دی ګوره یو ده واذا عزل القاضي کله چې معزول شي قاضي فقال لرجل یو سړي ته وایي اخذت منك 1000 ما ستا نه 1000 روپۍ اخیستې وي ودفعتها الى فلان پلان کې ته مې ورکړې وي قد قضیت بها له علیک وجه دا وه چې ما فیصله د دغه 1000 روپو کړې وه له د دغه پلان کې دپاره علیک ستا خلاف فقال الرجل دا سړی ورته جواب کې وایي اخذتها تا د 1000 روپۍ اخیستې وي ما نه ظلمن نو دې لانجه کې به فالقول قول القاضي قول به د قاضي معتبر وي
وكذلك هم دغه شان دویم صورت لو قال قاضي وی قضیت بقطع يدك الک استاد لاس ما کټ کړو دا خبره ته پست معذولیت نه کوي ښه څه وته استاد لاس چې ما کټ کړو په حق په حق کې مې کټ کړو هغه ورته وینا ظلمن دی را کټ کړو دلته هم د قاضي قول معتبر وي هذا اذا كان الذي دا خبره وخت من کړو دا صورت دا الدی چې د چای لاس کټ کړي هغه دا منی چې تا کله لاس کټ کولو فیصله دی کوله ته قاضي وي او د چانه چې پیسې اخیستې امر لې ورکړي مثلا زید نه اخیستې امر لې ورکړي دغه زید منی چې تا ما نه پیسې اخیستلې امر لدی ورکولې دغه وخت کې ته قاضي وي دا اقرار دا ورسره منی ځکه که دا نه مني نو هغې صورت سره روان دی هذا اذا كان الذي قطعت يده هذا دغه قول لقاضي چې معتبر دی دا باغ صورت کې دی اذا كان الذي کله چې وی هغه کس قطعت يده د چا چې لاس کټ شوی دی یو والذي هغه کس اخذ منه المال د چانه چې مال اخیستی دی په اول صورت کې دی دا دواړه مقررین اقرار کوي انه چې دا سړی دا چا چې یو ایمان روپۍ اخیستی او بل چې مال لاس کټ کړی یعنی قاضي یادی فعل ذلك وهو قاض دا کار یې کړی د سیال کې چې قاضي وو ووجهه اوس دلته صاحب د هدایي وجه بیانوي چې د قاضي قول ولې معتبر دی نو حاصل یې دا دی چې دا کار قاضي د قضاوت په دوران کې کړی دی او دا دواړه ورسره منیم دا خبره او قاضي چې قضاوت دوران کې کم کار کوي نو ظاهره دا ده چې دا به په حق مانی نو دا نور دواړه چې ورته وایي مثلا یو ورته وایي ما نه دې پیسې ظلمن اخیستي دا اوس د ظاهر مخالفه خبره کوي او ظاهر مخالفه چې څوک خبره کوي هغه مدعین اوس دله ګواهان پکار دي دغه شان دا بل چې ورته وایي ما نه دې لاس کټ کړی دی او په ناحقه دې کټ کړی دی اوس دا هم د ظاهر مخالفه خبره کوي دا هم مدعي دی او قاضي چونکې د ظاهر موافق خبره کوي نو قاضي دواړو صورتونو کې منکر او مدعا علیه دی او کله چې د مدعي سره ګواهان نه نو د منکر مدعا علیه قول معتبر نو وی وجه دا د قاضي قول ځکه معتبر دی انهما په دې دواړو کې هر یو د قاضي سره چې ملګری شي انهما معنا قاضي او مأخوذ منه المال او انهما قاضي او مقطوع يده المقطوع يده لما توافق هر کله چې دی خپل منځ کې موافق شلو چې انه فعل ذلك قاضي چې دا کار کړو فی قضائه کې کړو یعنی قاضي وو نو کان الظاهر شاهدا له دغه صورت کې به ظاهر چې دی دا شاهد او گواه دی دلیل دی له د قاضي د پاره اذ القاضي لا يقضي بالجور ځکه قاضي دا قضاوت بظلم سره نه کوي ظاهرا نو ظاهر مرګرته د قاضي کوي ځکه بر قاضي قول معتبري نو څه مسله دا چې قاضي خو منکر دی منکر له خو قسم وي نو قاضي به قسم کوي کنه وینه قسم بم نه کوي ولی ځکه قاضي باندې قسم نشته دا بس قاعده ده قاضي باندې که څوک د څه مسلې دعوه وکړي د قضاوت د زماني او قاضي پکې منکر او قاضي له قسم نه ولا يمين عليه قاضي باندې با قسم نه وي لانه ثبت فعله في قضائه ځکه ثابت شو فعل د قاضي چې دای په قضا کې کړو د رشانه ثابت شو به تصادق نه ځکه غور سره منلی و چې د قاضي وي او قاعده او قانون بیانې صاحب د هدايه ولا يمين على القاضي قاضي باندې خو يمين نه ولو اقر القاطع او الاخذ بما اقر به القاضي لا يضمن ايضا دبل صورت دي د مخکې مسله د چانه چې پیسې خستل شوی وي د دلانجه د قاضي سره و دغه شان د چالس کټ شوی او د دلانجه د قاضي سره و اوس قاضي مثلا بکر ته ویلی چې د زید نه پیسې والا او عمر له ورکا بکر ته قاضي ویلی دي چې د زید نه لاس کټ کا په دې وخت کې بکر زید ته ویل اول صورت تا نه ما پیسې خستی وي عمر لمه ورکړی وي ما ته قاضي ویلی واغه وخت هغه قاضي او د فیصله په حق کړی زید ورته وی نه تا چې ما نه پیسې خستلی او بکر لدی ورکولی یا دومره وګد ما جوړوي آسان وای دا چا چې پیسې خستلی مثلا هغه عمر دی نو عمر دی زید ته وی دا تا نه چې ما 100 روپۍ خستلی دا ما ته قاضي ویلیو او ما د پاره قاضي فیصله کړی و او زید ورته وی نه تا ما نه ظلمن خستی دي البته به دې دواړه اقرار کوي چې د قاضي فیصله د قضاوت په قاضي فیصله کړی و یعنی قضاوت نه لا معزول شوی نه همدغه شان
د دې زید نه مثلا عمر لاس کټ کړی د قاضي په وینا، قاضي ورته وی لاس یې کټ که بس دې کټ کړی دی. نو وروستو د عمر دی زید ته وایي تا نه چې ما لاس کټ کولو دا په حق باندې و، ځکه ما ته قاضي ویلي و، او دا زید ورته وایي نه تا ما نه لاس په ناحقه کټ کړی و. البته دا مني چې قاضي دغه دا سړی چا چې تا ته ویلي لاس د ده نه کټ کا دغه قاضي و دغه دوران کې، دا مني ورسره. نو دې صورت کې دا چا چې پیسې اخیستې دي د زید نه او چا چې د زید لاس کټ کړی دا دواړه به هم ضامن نه وي. ولو اقر القاطع که شری اقرار قاطع وکي چا چې لاس کټ کړی او الاخذ یا چا چې پیسې اخیستې دي پس اقرار وکي بما اقر به القاضي په کوم باندې چې مخکې مسله کې قاضي اقرار کټ کړی او اول صورت کې پیسې مې نه اخیستې دي مثلا داسې ورته وایي، دویم صورت کې لاس مې نه کټ کړی، نو لا یضمنو ایضا دا به هم نه ضامن کېږي. دا دواړو کې هر یو به نه ضامن کېږي، لا یضمنو هر واحد به نه ضامن کېږي. ایضا د مخکې مسلې په شان څنګه چې قاضي نه ضامن کېدلو. وجه سره مولوي صاحب لأنه فعله في حال القضاء، ځکه د کس دا لاس چې چا کټ کړی دی او یا د روپۍ اخیستي دا اخیستي په حالت د قضا کې، یعنی قاضي ورته ویلي داسې وکړه. ودفع القاضي صحیح او دفع د قاضي هم صحیح ده، ای دفع القاضي المال الى رب الدین، یعنی قاضي د زید نه پیسې اخیستل او امر له ورکول دا دفع هم ټیک ده. کما اذا کان معینا، دا اوس چې د دې چا چې پیسې اخیستې دي او د چا نه اخیستې دي منځ کې چې کومه لانجه ده دا داسې ده لکه چې برای راست یو قاضي فیصله وکړي امر ته وایي د زید نه پیسې واله او امر یې ترې اخلي، بس صحیح که نه دغه شان که د قاضي د قضاوت نه معزوله شوی او د دې دواړو لانجه راغلي بیا به هم د ده قول یعنی د دې امر دغه فعل به ټیک وي. مخکې ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي أيضا. وما صورتونه دي دواړه به واوري لکشن قاضي د زید نه پیسې اخیستې دي امر لی ورکړي، یو د زید لاس یې کټ کړی دی، دوه او پس د قضاوت نه پس د معزولیت نه قاضي دې ته وایي دی زید ته تا نه چې ما دا پیسې اخیستې وي دا مې په حق اخیستې وي امر له مې چې ورکړی وي، او یا تا نه ما لاس کټ کړی و دا په حق باندې و، او دغه دواړه دعوه کوي دغه زید مثلا وایي چې نه ما نه دې په ناحقه اخیستې وي پیسې، زما لاس دې په ناحقه کټ کړی و، او ورسره دا هم وایي دغه وخت کې ته قاضي ویم نه چې تا دا کار کولو، یعنی تا ما نه پیسې اخیستلې ته معزوله وي یا ته دغه وخت کې لا قاضي نه وي جوړ شوی، بل ورته وایي مثلا تا چې ما نه لاس کټ کولو ته معزوله وي یا ته لا قاضي نه وي جوړ. نو مخکې مسله او دې کې فرق دا شو چې مخکې ورسره دغه چا باندې حکم لګېدلی و هغه ورسره منل چې تا دا حکم دا کار په قضاوت کې کړی و، او دلته مسله بدله ده ورسره نه مني چې ته قاضي وي. نو دې صورت کې هم قول لقاضي معتبر دی څنګه چې مخکې و. ولو زعم المقطوع يده کشری زعامه معنا کشری وی هغه کس چې چا لاس کټ شوی دی، او الماخوذ ماله یا وی هغه کس ته چا چې مال اخیستل شوی، څه وی انه فعل دا کار قاضي کړی، یعنی یو ایمان مال اخیستی بل ایمان لاس کټ کړی، فعل ذلك قبل التقلید دا کار دې سړي کړی و د قاضي خوا وخت کې لا دا قاضي نه جوړ شوی، او بعد العزل یا معزوله شوی او هغې نه پسې دا کار کړی و بیا هم قول لقاضي چې دی فالقول للقاضي ایضا، قول به د قاضي بیا معتبر وي. وهو الصحیح هم دا صحیح روایت دی، یو روایت د شمس الائمه سرخسی رحمه الله دی هغه وی قول به د مدعي معتبر وي چا نه چې مال اخیستل شوی دی چا چې لاس کټ شوی، خو صحیح هم دا ده که وجه دا د قاضي دعوه کوي چې ګوره دا کار ما کړی و هغه وخت کې زه قاضي وم ایونه مې مال اخیستې او دغه شان لاس مې چې کټ کو زه قاضي وم. نو قاضي خپل فعل منسوب کوي داسې یو حالت ته، داسې یو معهود معلوم حالت ته چې حالت کې به د قاضي باندې زمان نه راځي. نو دې وجې نه د ده دا فعل دا به په دې به موږ زمان نه راولو ونه رسېدلې خبره معنی قاضي دا خپل فعل چې یو نه پیسې اخیستلې او دغه شان یو نه لاس کټ کولو، دا لاس کټ کول یا پیسې اخیستل دا فعل له قاضي چې دی قاضي منسوب کوي داسې یو معلوم حالت ته چې هغه داسې حالت دی یعنی د قضاوت حالت چې هغه د زمان منافي دی هغې کې زمان نه راځي. لأنه قاضي چې دی اسند فعله دا منسوب کوي خپل فعل الى حالت معهودة یو معلوم حالت ته
ماحود حالت ته هغه د قضاوت حالت دی منافیت للزمان او هغه داسې حالت دی چې د زمان منافی دی ځکه مخکې موږ دا خبره وکړله چې قاضي باندې زمان ممان نه راځي د دې مثال داسې دی لکه یو سړی دغه لیونتوب مشهور وي او ښځې له طلاق ورکړي او بیا دعوه وکړي چې دا طلاق ما ورکولو زه لیونی وم یا غلام یې آزاد کړی وای دا غلام چې ما آزادولو زه لیونی وم او لیونتوب یې خلکو کې معلوم هم وي نو نه ښځه طلاقیږي نه غلام آزادیږي وجه سره ځکه دا خپل فعل د طلاق ورکول یا غلام آزادول دا قول دا منسوب کوي داسې یو حالت ته چې دغه حالت د طلاق د واقع کېدلو د غلام د آزادېدلو منافي دی دغه صورت کې طلاق اعتاق نه واقع کیږي یعنی زمان به نه راځي چې طلاق واقع شي د طلاق یو زمان دی غلام به نه آزادیږي دا یو زمان دی دغه شان قاضي باندې نه راځي کما اذا قال طلقت ما طلاق ورکړی یو سړی وي او اعتقت یا غلام مې آزاد کړی وانه مجنون زه خو لیونی وم دغه وخت کې والجنون منه كان معهودا حال دا چې جنون لیونتوب د دنه معلوم هم و یعنی خلکو کې دا معلوم و هکه لیونتوب یې نو معلوم روغ رمټ سړی و او به دا دعوی کوي به د دنه منل کېږي خجي ولو اقر القاطع او الاخذ في هذا الفصل اوس دې صورت کې چې دا د چا لاس کټ شوی دی یا د چا نه مال اخیستل شوی دی دا قاضي باندې دعوه کوي تا په نه حق دا کار کړی دی ورته وایي ته دغه وخت کې قاضي ویم نه هغه صورت دی ښه نو قاضي چې کله انجا ونه وخت کې موږ مسله وکړله چې قول له قاضي معتبر دی اوس که د چا چې تې پیسې اخیستې دي د زیات نه یا چا تې لاس کټ کړی دی هغه ته وایي تا دا کار په نه حق کړی هغه ورته وایي نه ما په حق کړی دی او دا ورسره نه مني چې تا ته قاضي ویل پیسې والا یا تا ته چې پلانکي ویل پیسې ته والا یا ته لاس کټ کا دغه پلانکي دا قاضي دا ورسره نه مني مطلب قاضي نه و تا ته ویل پیسې والا تا ما نه اخیستې وي قاضي جوړ شوی نه یا معزوله شوی او به هم تا ما نه پیسې اخیستې وي هغه قاضي نو جوړ شوی یا جوړ شوی خو معزوله شوی او تا ته ویل لاس کټ کا تا ما لاس کټ کړو یعنی دا ورسره نه مني چې تا ته د پیسو د اخیستلو ویلو د لاس کټ کېدلو درته ویلو هغه قاضي و دا ورسره نه مني نو په دغه صورت کې دا اخذ چې دی یا قاطع دا به ضامین وي وجه سره خپل صاحب د هدایت بیان کړی ګورئ وته ولو اقر القاطع که شری اقرار قاطع وکي او الاخذ یا د چانه چې به ووري ولو اقر القاطع که شری اقرار قاطع وکي چې جلاس کټ کړی دی او الاخذ یا چا چې پیسې اخیستې دي فی هذا الفصل هم دغه مسله کې دغه مسله څه مطلب چې د مقابل ورسره دا نه مني چې قاضي دغه وخت کې قاضي وو بما اقر به القاضي اقرار وکي په هغه خبره معنی کوم معنی چې قاضي اقرار کړی دی یعنی یو ته وایي تانه مې پیسې په حق اخیستې بل ته وایي تانه مې لاس په حق کټ کړی نو دی کې دا قاطع وایي چې په حق مې درنه لاس کټ کړی دی اخیز وایي په حق مې درنه پیسې اخیستې وي ځکه موږ ته قاضي ویلي او هغوی ورسره نه مني چې دغه وخت کې دغه سړی قاضي و نو وایي یضمنانې دا دواړه به ضامین جوړېږي قاطعهم عرش ته ید به ورکوي اخذهم به پیسې واپس کوي وجه سره صاحب د هدایت فرمایي ځکه قاطع مې اقرار کوي چې لاس مې کټ کړی اخذ مې اقرار کوي چې ما پیسې اخیستې دي نو سبب د زمان موجود شوی دی اوس دا خبره چې قاضي دغه وخت کې قاضي و دا دیو دعوه کوي او په دې باندې دیو له حجت کامله پکار دی هلن کې نشته دی صرف قاضي دی قاضي وایي زه قاضي وم دغه وخت کې نو قاضي خو دې وخت کې یو کس دی یو کس ګواهي قبلیږي نه او دویم نمبر د عام رعایه ګرځېدلی دی نو قضاوت قصې یعنی د قاضي حیثیت نه پاتې نه دی وی لانه ما دا دواړه چې دي اقر بسبب الزمان دواړو اقرار په سبب زمان وکړو یو باقاعده اقرار کوي ما لاس کټ کړی بل باقاعده اقرار کوي ما پیسې اخیستې دي نو اقرار یې کړی دی بس المرء مؤاخذ باقراره سړی په خپل اقرار نیول کېږي پاتې شلو قول قاضي چې هغه وایي زه قاضي وم نو هغه د قاضي په حق کې خو مقبول لی قاضي نه زمان لري کوي خو د بل چا په حق کې نه دی مقبول ځکه عام رعایه ګرځېدلی اوس خو معزوله دی وقول القاضي چې دا مقبول لی فی دفع الزمان عن نفسه چې دفع د زمان د خپل ځان نه وکیلا فی ابطال سبب الزمان داسې نشي کولی چې سبب زمان باطل کړي علی غیر په بل معنی بخلاف الاول په خلاف د فصل اول کې مخکې صورت کې ورسره هغه د چا چې لاس کټ شوی د چا نه پیسې اخیستل شوي هغه منل چې هلکه تا پیسې اخیستلې تا لاس کټ کولو معنی هغه وخت کې دا قاضي لا قاضي و تا ته امر کړی و هغه داسې وه لانه ثبت فعله فی قضایي ځکه هلته
د قاضي فعل ثابت شوی و د قضاوت په دوران کې بالتصادق ځکه دی ورسره منل تصدیق یې کولو. ولو كان المال في يد الاخذ قائما. اوس مسله دا ده چې دی سړی ته وایي تا نه ما پیسې اخیستې وي او دا تا نه ما مال اخیستې مثلا عمر دی زید ته وایي هماغه صورتونه شروع دي هماغه مسله ده. زید ته وایي تا نه ما مثلا دا موبایل اخیستی و ما ته قاضي ویل وایلته بس تا نه مې اخیستی و هغه ورته وایي نه تا په ناحقه دا مال ما نه اخیستی و. دې صورت کې به حکم دی چې دا چا چې مال اخیستی مثلا موبایل دا به دنه واپس راوالو او د چا نه چې اخیستی هغه ته به حواله کړو. عمر وایي زید ته چې ستا نه ما موبایل اخیستی و ما ته قاضي ویلي و هغه قاضي و. زید ورته وایي نه تا ما نه دا موبایل په ناحقه اخیستی و. اوس حکم دا دی چې د عمر نه دا موبایل واپس واخیستل شي زید ته به ورکړلی شي. وجه وایو ګورئ ولو كان المال في يد الاخذ قائما کچری مال په لاس ته آخذ کې لا قایم پروت او مثلا موبایل د عمر سره و وقد اقر بما اقر به القاضي او دی اخذم اقرار کولو په هغه څه باندې کوم باندې چې قاضي کولو یعنی دا ویل دای منل چې زیاده دا موبایل ستانه ما اخیستې دای منل. البته زید چې والماخوذ منه المال هغه اوس صدق القاضي هغه که دا ووایي چې تا ته قاضي ویل چې د دنه موبایل والا دغه وخت کې قاضي وو او که د دې تصدیق نه کوي مثلا وایي چې قاضي هم نه و دواړو صورتونو کې به دغه موبایل د امر نه اخیستل کېږي زید له به ورکولی کېږي. والماخوذ منه المال د چا نه چې مال اخیستل شوی دی صدق القاضي هذا که قاضي تصدیق وکړي في انه فعله في قضائه په دې خبره کې چې هغه چې دا کار کړی په قضاوت کې کړی او ادعا انه فعله في غیر قضائه یا دعوه وکړي چې دا قاضي چې دا کار یې کړی په غیر قضا کې یعنی لا قاضي جوړ شوی نه او یا جوړ شوی او معزول شوی یعنی اول صورت کې زمونږ دا کومه مسله چې را روانه ده او که دویم صورت وي بهرحال یوخذ منه دا مال به د اخذ نه اخیستل کېږي د امر نه او زید ته به ورکول کېږي. صاحب د هدایي وجه بیان کړې ده ولې لأنه اقر ان الید كانت له ځکه عمر اقرار کوي چې به زیاده دا موبایل دا ستاو به تا نه ما د قاضي په وجه اخیستی ده دې اقرار یې وکړو چې موبایل ستاو او المرء مؤاخذ باقراره ترسي مادم ویلي نو سړی خو په خپل اقرار راګیریږي بهرحال نو امر به په خپل اقرار راګیر شي او دا مال به د امر نه واخیستل شي چاله به ورکو زید لا. او اوس دا خبره چې دا قضاوت په حق معنی شوی او ځکه تا نه ما موبایل اخیستی او دا مال مې در نه اخیستی او دا اوس دعوه ده د امر د طرفه په دې دعوه باندې هغه کامل حجت پکار دی حالانکې نشته صرف قول قاضي دی او قول قاضي خو اوس د قضاوت نه معزول دی یو عام رعایت دی جوړ شوی یو ګواه دی بغې کار نه کېږي تاسو ګورئ لأنه اقر ځکه دا اقرار کوي دا آخذ چې ان الید كانت له دا ید د حقیقت کې ماخذ منه یدو یعنی زید د موبایل مالکو دا غي یدو نو فلا يصدق في دعوى تملكه کله چې اقرار وکړو چې دا موبایل اصل کې د زیدو نو اوس به د امر تصدیق نه کېږي په دعوه د مالک جوړېدو کې چې زه د موبایل مالک جوړ شوی مګ کله به تصدیق کېږي الا بحجت چې حجت خو راوړي ګواهان پیدا کړي چې ته څنګه مالک جوړ شولې او پاتې شولو د قاضي قول وقول المعزول فيه ليس بحجت د معزول قول به دی کې حجت جوړېدلی نه شي ځکه عام رعایه ګرځېدلی دی. بهرحال دا کوم د فصل کې چې کوم مسایل بیان شو ټولو تعلق دې سره چې قاضي یو قول وکړي او لا معزوله شوی نه اعتبار ورله شته که نه لکه اوله مسله او چې معزوله شوی او بیا قول وکړي بیا ولا اعتبار شته که نه نو بس لنډه دا و چې زمان په قاضي باندې نه راځي که مقابلین ورسره مني دا خبره چې دا کار دا په قضاوت کې کړی و او که ورسره نه مني.